أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات غریبا مات شهیدا. رسول الله روایت کی چوگ غربت کې مسافرت کې دیار غیر کې مرشولو یغه مرگ شهادت مرگ هغه شهید مرشولو. چوگ خپل وطن تر کوي د دې لپاره څنګه لور شي دیار غیر ته رزق حلال وګټي، خانواده چاته محتاج نه وي. د څو منده مخکې البته واقعا ډیره مخکې شوې ده، 40 دین کېږي دغه واقع پیښ شول، خو بیګای جنازه کربلا کې دفن شوله. انسان ته ډیر زیات دوک کېږي چې دغه جوانان صدا عراق ته ځي، دوی ته خپل سیلوي دوی ته محترمه ده، خپل سیلوي دوی باندې ګرانه ده. چې خپل وطن ته تار کوي هغه ایجنټیان هغوی ته زه دا وایم چې خدای ورته نیک وښیه چې دغه جوانان د دوکا کې فریب د ویر کې ودې غولوي، ځنه جنتونه درته جوړ کړي چې زه به تا داسې اسانۍ سره بیایم، زه به تا هوایي بیایم، زه به تا قانوني بیایم. هلته د دوکا کې پیسې د یو نه زیاتې واخلي، 1,60,000 1,70,000 حتی 2 لک 2.5 لک پورې د هم ته نه واخلي. هلته دې وغولوي چې زه به تا داسې بیایم، بیا هلته سره راولي غیر قانوني ایران نه روان کړي عراق ته. نو بیا هلته چې هغوی باندې څه تېرېږي اصلا دا پوښتنه بیا اوسې نشته چې ته هلته تا ته مړی کانه پینه تا ته لیارې کې راحت دی. ایجنټیان دي څه د څه کوي هغه د هغوی مرچي دی، دوی بیا اوسې پوښتنه نه کوي. دغه کومه واقعه شوې ده سید مؤمن کرمان کانډې والا 40 دن دغه مؤمن ورک و، اصلا خلخانې ته یا پاتې نه وه. چا ویله چې دا ورک دی، مړ دی، زخمي دی، چېرته دی چېرته نه دی، اصلا پاتې نه وه. وروسته چې کله پاتې ولګېدله هغه دا چې 40 دن چې کله دې ځای نه تلو ایران نه یې غیر قانوني باندې استولی و. نو هلته بیا چې دا اوس لیارې کې بیمار شوی یا نه ځنه اخبار دا شي چې نه لیارې کې ونې فایر شوی و، دا کس لګېدلی و، بیا دا یې پرېښلی و. نو دوی ته نه لاړو، نو بیا دا غریب هلته وفات شوی و، شهید شوی و، پرېښلی و. که دا یې چیرې پرېښلی نه وای کیدای شي چې نن دا زنده وای، نن خلخانې سره دا ورسره وای. نو ډېر زیات حتی انسان ته واقعا ځنه درد محسوسېږي. دوی به هلته څوک به یاد شوي وي، خلخانه به یاد شوي، مور و پلار به یاد شوي، څوک به یاد شوي، غرو کې ځنګلو کې پروت وي زخمي حالات کې. ما ته څومره حده پورې خبر دی چې دی مؤمن سید نه یو وړوکی بچه یوه کال والا ته نه پات شوی، ښځه یې وه، څوک به مخته ولاړ وي تخت ټایم کې غربت حالت کې. انسان ته اخري وخت کې مور یاد ته رسي، پلار یاد ته رسي، وړه بچیو ته یاد ته رسي. بهرحال دا واقعه وشوله. واقعا سړی ځنه کیسې نشي کوی، خو زه بیا هغو کسانو ته دغه ریکوست کوم چې هغه کورمې کې مختلفو کسانو سره مختلفو تنظیمو سره مدد کوي. یورپ کنټري کې دي، بهر کوم کسان دي، اگر چې دغه شهید مؤمن سید خلخانه به دیني رضیه نه وي، خو بیا مو ورته وویله چې نه ښه خلک شته دنیا کې، دنیا د ښو خلکو سره چلیږي. مو ته ویډیو وکړو چې که څوک مدد کوي هغه یورپ کنټري نه، هغه یو مثال بهر ملک کې څومره کسان دي، خود یې پراچینار کې هم ښه خلک لږ نه دي، هغه تاسو مدد وکړي. خو زه واقعا درد دل سره دا یم، اصل حقدار یې داسې کسان دي چې هغه یوې لحظې دپاره راضي نه وي چې هغه خپل عزت نفس خراب کی، چاته سوال وکړي، چاته لاس ونیسي، هغه ولو داسې سختیو سره روبرو شي دې دپاره چې هغه رزق حلال وګټي. خو متاسفانه ایجنټیانو بېغورۍ وجې نه، ایجنټیانو زه به داسې وایم چې بېدینۍ وجې نه هغه داسې مشکل سره روبرو شول. 40 دن دې جنازه هغو غرو ځنګلو کې پرته وه، دې حده پورې چې غوښې بدن باندې نه وي په شغت نه د لندو خوړلي. زه ټولو مؤمنانو نه دا خواهش کوم چې مدد داسې کسان حقداري دي چې هغه وشه خپل کوم سرپرستی هغه بیا بل څوک نه لري،
نو ټول مؤمنان نه زه برداشت هوکر التماس کوم چې داسې کسانو سره تاسو څومره حده پورې تاسو نه کېږي دوی سره مدد وکړئ په داسې ولو څه حده پورې د هغوی خلخواني جوړي وشي. ډېره سخته ده چې یو بچی جنازه کله ټایم کې انسان ولو ټوک ټوک ویلی نه شي، خو چې ټایم کې جنازه انسان ته راشي او بیا انسان ته سکون میلیږي. او دا مؤمن سید 40 دن زدن سو خلخواني نه چې کله مو دلته ناس یو دوره انسان ته درد میلیږي چې اخیر خلخواني نه سترېږي، نو خلخواني نه څه حالاتي چې موږ ته کله دوره ټوک میلیږي برداشت نشو کوی. لہذا اټول نه زه خواهش کوم چې څومره حده پورې تاسو نه کېږي دې خانواده سره تاسو مدد وکړئ. خدای به تاسو دنیا و آخرت کې اجر عظیم تاسو درکړي. او حقیقت کې روایتو کې یاد شته چې کوم کس مؤمن څنګه چاته لاس نه نسی اصل حقدار د مدد مغه د پکات مغه ته ورکړي شي. زه کسان څنګه سهمن وباسي هغه نه از خواهش کوم چې تاسو سهم سادات کسی خانواده تغییر کوای شوی اصل حقداری اندابی اندوی باندې کیږي.